سکندر خان مصری بانډه کې پروګرامونه کړي دي او جبی مندوري دې کې ډېر غټ غټ پروګرامونه نظامپور کې شوي دي. جهانگیري خبرې راوړي دي موږ نه هلته څه پروګرام کم پریس ریلیز چې موږ ته راغلی هینډ آؤټ د عوامي نشر پارټي کوم راوستلی دی مطابق جبی مندوري علاقې کې جلسې شوي دي. سکندر خان خټک عوامي نشر پارټي کوم کینډیډیټ دی او ګڼ تعداد کې هلته مختلف مقامات کې هلته شمولیت پروګرامونه هم شوي دي. ونن چې اوس سکندر خان چې دی هغه نظامپور علاقې کې هغه ټول کمپین چلیدلی دی. نظامپور کہی انزری خان کوئی کم علاقہ دا دروازگئی چربانی مندوری جبی تو اگر پورا دا علاقہ کې هغه نن کمپین شوي او شمولیت پروګرامونه شوي دي. نو عوامي نشر پارټي چې هغې علاقې نه ووټ بینک دا خوړ علاقې نه ووټ بینک سیوا راویستو په کوشش کې لګېدلي دي. ولې چې هغې عوامي نشر پارټي دا دعوه ده چې اکوړې چې دی هغه به مونږ کور کړو. اکوړې کې چې دی نو 100 کې به مونږ 80% 75% 70% ووټ مونږ دلته د علاقې بنیاد باندې مونږ دلته نه راکاږو. دغه شان د هغې ووټ سیوا زور اوس په خوړ علاقې باندې دی چې خوړ علاقه چې دی هلته سیوا نه سیوا ووټ مونږ سیوا ووټ چې دی اکثریت ووټ چې مونږ دی د خوړ علاقې نه ده. هغې ډېر د خوړې ته ډېر زیات اهمیت ورکوي. سکندر خان چې دی نو 3 ورځو شي چې هغې په خوړې کې مختلف مقامات پروت دی او هلته کې پړاو اچولی دی او هلته کې هغه شمولیت پروګرامونه د خوړې خټکو یو بیل پته استعمالوي. دی خوړې خلک چې ډېر وخت مخکې چې دا 40 کاله مخکې چې کوم سیاست و نو هغې کې دی د کوړي خاندان چې کوم دی دی نیکه دی جان محمد خټک ده سره ډېر زیات تړون و. هغه ټاون کمیټي کې هغه چیرمین جوړ شو. بیا هغې نه بعد صوبایي اسمبلي 3 ځله 5 ځله هغې الیکشن وګټلو. دغه شان دی هغې به اټرک هم پکې هغه کړی و. وزیر صحت هم پکې جوړ و. هغه و سیوا دغه چې نظامپور کې هغه خلکو سره تعلق و. هلته یو مشهور پارک دی منګلور پارک. هلته به اکثر هغې راتلو او د خلکو سره به کېناستو. یو ورځ به هغوی مختص کړي وو. هلته به میخې ملالې کې خلکو سره خبرې مو وشوې روټیانې به مو خوړې خیرات به هم پکې وشو. خلکو سره ګپ شپ چسکۍ مسکۍ به یې ولګولې خلکو سره. نو هغه خلک ډېر زیات دې خاندان نه بلد دي دلته. نو هغه هماغه مراسم چې کوم دي نیکه طرف نه نو خوړې کې هماغه کم مشران دي بیا هغوی کم اوس کشران دي هغوی سره هماغه رسم و رواج چې دی هماغه هغوی سره بحال کړی دی. هماغه ووټ بینک چې دی هماغه کورونو دا ووټ بینک سیوا رابسي. د دی کې دغه خاندان کې د دی کې کم مشران دي اوس که دا کم دي مذهبي دغه هم پکې ډېر زیات دی. خو دا ترسم دي مذهبي لګه هم پکې شته. 15 وخته منځګزاره دي. کور ته مخامخ جومات دی په کوړي کې چې مونږ ګورو نو جمعې ټایم څنګه اذان وشي جمعې ته ودرېږي ورسره. او بل سوشل کارونه هغوی کوي خو سوشل کارونه کوي چې مونږ ظاهري نه چېرته دومره غټ غټ دغه لکه یو کس وي کرونا کې یا څه داسې معامله راشي به وشي معاشرې کې مالیت کې غربت سیوا شو کروڑونه روپۍ خرچ کړي خو شوقۍ نه لکه خلک کوي چې هغوی چې الله سره معامله ده په دې اجر مونږ الله نه وړو. دا سیاست ته یا دغه ته مونږ نه راولو په میډیا کې مونږ نه راولو. داسې خلک چې دي نو هغه بس موجود دي اساسه ده. خو خلک دې شوقۍ نه ولې یو معامله یو دغه چې ده کاته خلکو الله سره کولاو کړي وي نو الله کاته چې ده نو هغه څوک ظاهري نه